اول نمبر د قربانۍ لپاره ادبي خبره دا ده چې قرباني کې نو په ښه نیت به قرباني کوي. یعنی قرباني دا به د الله د رضا لپاره کوي، د تربور سره برابروالي لپاره به قرباني نه کوي. همدارنګې د خپلو بچو لپاره او د خپل ځان د غوښې لپاره به هم نه کوي چې زه غوښه ماته حاصله شي او همدارنګې غوښه وخورم، نو دغه لپاره به قرباني نه کوي. تر دې پورې فقهای کرام فرمایي چې که چېرته ځینې داسې خلک وو چې په یو څاروي کې حصې نیولې وي، چا یو حصه نیولې وه او چا دوه حصې نیولې وي، او په دغې کسانو کې د یو سړي نیت خراب و، نو هم د دغې خلکو دغې نورو خلکو قرباني ورسره ونه شوله، ځکه چې خپل نیت خو به ټیک کې خو د بل چا نیت خو نشي ټیک کولی. نو مطلب دا چې قرباني کې دا په ښه نیت په قرباني کوي. دویم نمبر ادبي خبره قربانۍ لپاره دا ده چې د الله شکریا به ادا کوي چې الله ما نه د خپل بدن غوښتی و، ځکه چې اسماعیل علیه السلام ذبحه کېدلو، یا الله ما نه د خپل بدن غوښتی و او د هغې په عوض کې ته ما نه په یو ګډ باندې یا الله راضي کېږي، نو شکریا د الله به ادا کوي د قربانۍ په ټیم کې. همداشان دریم نمبر دا چې قرباني کې نو په ښه وخت کې به کې قربانۍ لپاره بهترین وخت انتخاب کې. یعنی افضل خبره دا ده چې قرباني اول په ړومبنۍ د اختر په ورځ باندې وشي، بیا ورپسې چې کومه ورځ ده نو په دې باندې او اخري په درېیمه ورځ باندې، نو په دغو درې ورځو کې قرباني کېږي. همدغرانګې کرامو دا تعریف هم کړی چې بهیمة الانعام ذبحه کول په دغې دریو مخصوصو ورځو کې. همداشان څلورم نمبر د قربانۍ لپاره ادبي خبره دا چې په ګډ باندې قرباني وکړي. او حاضرینو دا یاد ساتو چې قرباني دا په څلورو قسمه څاروو باندې کېږي. اول نمبر په ګډ او په ګډه باندې کېږي چې مذکر او مؤنث وي. دویم نمبر چې کوم دی په وزه باندې قرباني کېږي چې موږ ورته خپله مورنۍ ژبه کې وزه یایو، نور خلک ورته بیزه یایي. همدارنګې ارغومي باندې قرباني کېږي په مذکر او مؤنث کې. دویم نمبر په غا او غایي باندې قرباني کېږي چې مذکر او مؤنث وي، او دا میخه چې کوم دی دا په دې کې شامل دی، ځکه چې دا هم جنس د غا او د غایي دی. او ورسره چې کوم دی پنځم څلورم نمبر په اوښ باندې قرباني کېږي، په اوښ او اوښه باندې به قرباني کېږي. خو افضل او ادبي خبره دا چې په ګډ باندې قرباني وشي. که په نورو باندې وکړه جایز دي، ښه خبره، خو صرف درته د آدابو خبره. پنځم نمبر د قربانۍ لپاره ادبي خبره دا چې قرباني کوم سړی په چا باندې قرباني واجبي چې هغه په خپله باندې قرباني وکړي، یا کدی نه چې صرف بل چاله اجازت ورکړي ورته چې ما طرف نه قرباني وکړه ذبحه وکړه. یعنی د ذبح په ټیم کې باید چې دی موجود وي یا په خپله د قربانۍ ذبحه وکړي.